هغه انسان دی د انسان د استعمال دی په دکان کې سودا ورکوي دا به یا د شریعت د حکم مطابق وي یا به خلاف د ده د کور د حالات چې جوړېږي دا په دې سودا باندې جوړېږي که دی دا دکان دا سودا ورکوي چې دا د الله حکم دی په دې کې زه ګاهک له دوکه ورنه کړم په دې کې زه د ګاهک سره زیاتې ونه کړم او په دې کې چې کوم ناجایزې بیې دي د هغې نه ځان وساتم نو به دغه سودا ورکولو به ده ته مال هم میلاویږي او ده ته به د الله د طرفه خوشحالي هم میلاویږي او برکتونه به هم میلاویږي او که دی دا سودا ورکوي په ناجایز طریقې سره مال به دی ډېر راوړي لیکن دې مال سره به ده ته خوشحالي نه میلاوي برکت به دې الله پاک وکاږي دارنګې دی چې کوم دی په دغه سودا کې به دروغو قسمونه خوري دروغ وایي ګاهک له دوکه ورکوي نو څرنګې چې په جومات کې دی د الله د حکم پابند دی چېرې مونځ به په دې طریقه باندې کوي دارنګې چې کوم دی په قربانۍ کې او په ذبح کې دی د الله د حکم پابند دی چې ذبح به په دې طریقه باندې کوي که په دې طریقه دې ذبح وکړه دا غوا دا حلاله ده دا چرګ دا حلال دی او دغه چرګ چې کوم دی په خپل مرګ باندې مړ شو دا غوا او میخه دا د کمر نه دې راوغورځوله مړه دې کړه نو دا هغه میخه ده لیکن دا اوس مرداره ده د دې غوښه به نه خپله خوري او نه به په بل باندې خوری نو څرنګې چې انسان په جومات کې د الله د احکاماتو پابند دی نه دارنګې چې کوم دی په بازار کې دا الله د احکاماتو پابند دی او چې کله بازار والو د الله حکمونه پوره کول شروع کړو نو بیا به هندوانو ته د اسلام لار کولاویږي ځکه چې هندو به تاله جومات ته نه راځي غیر مسلمه تاله جومات ته نه راځي خو دکان ته تاله سودا له راځي اوس که ستا سودا هغه د صحابو په طرز باندې وه ځکه چې صحابه زیات تر تاجرانو او بیا صحابه زیات تر زمیندارو د صحابو چې کوم دی دوه ډلې وي یو چې کوم دی مهاجرینو او بل انصارو مهاجرین دا زیات تر چې کوم دی مهاجرین دا زیات تر تاجرانو او انصار دا زیات تر چې کوم دی زمیندارو نو د مسلمان تجارت دا چې کوم دی د شریعت په اصولو مطابق وي نو بیا به کافرانو ته د اسلام لار کولاویږي او دا تاجر چې کله د اسلامي اصولو مطابق سودا کوي او سودا ورکوي نو به دغې